قرآن رستو دے او په ذهن کې ګندګي خلق مخ کې ناچولی دي. مسلمان بچي چې پیدا شي نو هغه چې شپږو وو کالو ترسي قرآن ترجمه خو چرته 1500 کالو پس کوي خلک. خدا ګډې وډې خبرې خلق د څلورو د درو کالو نه اوري. یاره آدم علیہ السلام الله چې پیدا کړ بیا داسې خټې وغږلې بیا هغه څښا شوې بیا هغې بوی وکړ بیا هغه کلکې شوې بیا ترې خدای په خپل لاس باندې آدم جوړ کړ بیا هغه کې روح واچولو بیا هغه ژوندی شو بیا هغه یوازې و بیا هغه پریشان و بیا چې کوم دی دلته ګڅه پختی کې دانه راوخته او هغې نه هوا پیدا شوه نو چې د ده پختی نه پیدا شوه خو لورې ده که نه بیا هغه لور ځان له نکاح کړه بیا د هغې نکاح وشو هغه وخت کې چې کوم دی دا روا او جی بیا به د دوی دوه بچي کېدل یوه ورځ به یې دوه بچي کېدل بله ورځ به یې دوه بچي کېدل دغه جوړه به هغې ته خور ورور جایز و دا پخوا روا و. یره جی پخوا به کاڼو لوټو ګډو بیزو چرګانو مارغانو خبرې کولې دا خبرې موږ تاسو ټولو اورېدلي خبرې نو دا خبرې په ذهنونو باندې ملایان سوري کی نو چې کله سوري کی نو چې قرآن تمکین وي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دې ځای ته چې راورسې وروره اقا منګړه ته واقعه راشي په دې کتاب کې فټ کی بس خلق وایي چې وروره دا خو موږ زمانو نه اورو د آدم علیه السلام اټولو نه اول خو په دې کې هم اختلاف ته د بعض محققینو چې آدم یو سړی دی او که آدم انسان ته وایي. زمونږ ستاسو ذهنونو کې خدا خبره کېنولې شوې ده چې آدم یو سړی دی او هغه اولین پیغمبر دی او تاسو ته دا پته شته چې پیغمبر خلقو ته لیږلی شي پیغمبر چا ته لیږلی شي خلقو ته نو هغه ټایم کې خلق وو آدم یې چا ته رالیږلی نو ټولو نه اول اختلاف په دې کې دی چې عام محققین وایي چې آدم انسان ته وایي دا سړی نه دی چې یو سړی دی. انسان زرو تم انسان وایي لکو تم انسان وایي کروڑو تم انسان وایي. او بل خبره دا ده چې دا آدم په نوم پیغمبر تیر دی او که نه ده تیر. په ټول قرآن کې آدم ته الله پیغمبر او رسول استفا آدم ویلې ده خو استفا خو مریم تم ویلې ده مریم هم پیغمبره نه ده نو لہذا اټولو نه اول دا خبره چې آدمی د بت په شکل جوړ ک یو نو چې یو یې جوړول دوی ولې نه جوړول څلورې ولې نه جوړول نو دا خبره دا خو بس په خپل ځای کې کوم نن تمهیدی طور باندې صرف وایم. د قرآن نه دا معلومیږي چې انسان د خاورو نه پیدا دی خاورو نه رستو بیا د ده ترقي شوې ده دی بیا ورو ورو د ده رنګونه یا شکلونه چې کوم ارتقایي مزل ورته وایي بعضې خلک وایي چې اول شادو وه بیا ترې نه انسان جوړ شي. دا ټولو نه اول که تاسو خیال کړئ چې کله باران وشي په یو ځای باندې خاورې کې بڑو شی چینجي راوځي دا چینجي پرون وي دا را پیدا شي دا چی شي نه پیدا شول مور شته پلار شته دا ځمکې نه پیدا شي. انسان الله تعالی ټولو خلق الانسان من علق علق ویلې کېږي ژروې ته ژره وپېژنئ که تاسو خیال کړئ چې زړې اوبه وي په هغې کې چې کله مال اوبه څکي نو په پوزه کې یې ننوځي بیا پکې نښتې وي ژوره ورته خلک وایي ژوره دې ته اردو کې جونک وایي عربی کې ورته علق وایي. خلق الانسان من علق په دې باندې ډېر آیاتونه دي خو فلحال زه په دې مسله نه غږېږم دا زه صرف مختصرا تمهیدی بیانوم. نو دا الله تعالی په هر وطن کې انسانانو رنگونه مو لیدلي دي
څوک تک سره سپین دي، څوک تک تور دي، څوک خړ پړ دي، څوک برګ دي، څوک شنه دي. دا مختلفو ځمکو کې په شکل د چینجی الله د خاورو نه پیدا کړي. دا یو نه دی پیدا، اټولن اول من نفس واحدة. غالبا سورة النساء کې الله ویلي زمون مولایانو ته تبری سے ویلی دی چې نفس واحده نه مراد آدم دی، چې یو آدم و بس هغه نه بیا ښځه پیدا شوه، بیا کرتے کرتے بس بیا تینا خلق خواره شول. که دا یو آدم نه پیدا وی دا به یک یو رنگ وی. آدم کا غنم رنگ و ټوله دنیا به غنم رنگ وا، آدم کا تور و دا به ټوله دنیا تور وا، آدم کا سپین و دا به ټوله دنیا سپین وا. آدم چې څنګه و دا باغه سو. دا په هر خاورا په هر علاقه په هر ځای کې د الله تعالی د مشیت او د اراده مطابق د جون په شکل کې پزمکه کې په هزارهاو پیدا شوي دي. دلتا هم التا هم انگریزانو کې امریکا کې هم مشرق کې هم مغرب کې هم شمال کې هم جنوب کې هم په هر علاقه کې په خپل خاوره په خپل رنگ بیا هغه ارتقایی زندگی تیرا کړه دا بیا دا شی ورو ورو غټېده 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 د انسان شکل تا 100 کروڑ کالو کې دا رسیدلې. ثم من نطفه، اول د خټو نه پیدا ده، بیا د نطفه نه پیدا ده، بیا دا هغه نه بعد خزا او خاون. اول چې دا من نفس واحده ورته وي دا آدم نه ده، دا جرثومه حیات تا. څه شی ده؟ دا جرثومه حیات تا. په دې ساينسدانان او طبي ډاکټران پوهیږي جرثومه د حیات نه دا زیات شوي دي. بیا هغه نه پس په دوی کې زوج جوړ شوی دی، جوړی جوړی شوي دي. بیا دا د ښځې او د خاوند نه پیدا دي. او د الله قوانین چې دي لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لسنت الله. نن مور حرام ده، زوی پلار حرام ده، د آدم په زمانه کې هم حرام. لور ځان ته نه نکاح کیږي، خور نه نکاح کیږي. دا چې اوس حرام ده د الله قوانین بدلیږي نه. نو ځکه الله فرمایي والله خلقکم من تراب، الله پیدا کړی تاسو د خاورونه، ثم من نطفه، بیا د نطفه نه. ګوره ثم د تراخی د پاره راځي. اولین پیدایش خاورونه شوی دی، بیا په نمبر سره خپل ارتقایی منازل نه پس من نطفه بیا د اساس کی طرح غلی دی. ثم جعلکم ازواجا، بیا یې وګرځولې تاسو جوړې دریم نمبر کې. وما تحمل من انثى، او نه حامل کیږي کومه ښځه، ولا تضع، او نه زیږوي بچه الا بعلمه، مگر د هغه علم سره. دې ځای کې الله تعالی د مشرکانو په یوې عقیدې باندې رد کړی دی. مشرکانو عقیده دا وه چې دنیا کې جزئیات ډیر زیات دي. کارونه خو دنیا کې ډیر دي که نه؟ که نه دي ډیر؟ ډیر دنیا دا او دا څومره لکه مخلوق دی او د چا یو غم د چا وی چې الله تعالی چې دی دا د وړو وړو خبرو نه العیاذ بالله نه دی خبر. وی چې دا غټ غټ کارونه الله کوي، دا واړه وړي چې دي دا د بزرګانو تفریخي دي. او غوث دا بقاعده مشرکان نه، دا زمونږ د مسلمانانو غټو غټو کتابونو کې دا ګندګۍ لیکلي دي. وی چې د دنیا نظام غوث چلی، یو غوث وی، څلور ابدالان وی، او څلوېښت چې کوم دی پلانکی شی وي. نو د هغوی دا عقیده وه چې د الله تعالی غټ غټ کارونه کوي، دا واړه واړه چې دي الله ته دا پته نشته د چا خېټه کې څه شی دی. خو دا خو باباګان، یاره زما اولاد نشته بابا له ورشه، او یاره د پلانکي چې کوم دی لونه دي زامن یې نشته پلانکي بابا له ورشه، هغه به در باندې سیب وخوري، بل به په خېټه باندې تعویذ ولیکي. یاره وي د چا په خېټه چې اولاد شي لونې ډېرې وي، دا زمونږ کتابونو لیکلي دي. ملنګانو دا خبرې زه د ځان نه نه کوم، د ملا خو ما سره ځکه لګي نه چې زه د دوی د کور سړی یم، ډېر ښه یې پېژنم. لیکلي دي چې په خېټه کې اولاد شي او لونې ډېرې کېږي، نو ملا صاحب ته به لاړه شي دا ښځه
خیټه به ورته کولاو کی ملا صاحب ور باندې د ګوتې سره لیکي یا متینو یا متینو د نوم نه غیر چاپیر به ور باندې لیکي دا به دومره سوه ځله پې ولیکي یوه ورځ بیا بله ورځ بیا بله ورځ ښځه به پکې سړی شي جنینه به پکې هلک جوړ شي نو دا خبرې الله تعالی په دې آیتو والې چې نه د دنیا ټول علمونه زما په علم کې دي ما چاته څه شی اختیار نه زه د دوی نه ستړی یم او نه چې کوم دی دا زما د علم او د معلوماتو نه زیات دي لہذا وما تحملو من انثى او نه حامل کیږي کما خزا ولا تضع او نه آغا بچی زیږوي الا بعلمه مگر د الله علم سره الله د دې هر څه نه خبر دا هر څه هغه په خپل اختیاراتو کې کوي دا هر څه هغه په قدرت کې دي باباګانو لای قدرت په یا متینو باندې جنین الک نه جوړیږي او ته به خوندونه والے خو بچی ته نه نر نه جوړیږي